کړی ډیر لستونکي د قرآن دي او قرآن په هغه مخې نه لعنت وایي. شیخ الحدیث صاحب مفهوم د هغې کې ذکر کوي دا لعنت ځکه وایي دلته وایي الله وایي دا مه کوه آیت یې ولسته دې ځای نه بار ووت حقه کار یې وکړه دا آیت په ده د خولې باندې الله را پرېښه دا منظور نه شو. موږ ټول دغسې کولیږي دلته وایي د ښځې مهر ورکه په مرګ مړه شو د ښځې مهر موږ ته پاتې دلته وایي د یتیم حق ورکه په مرګ مرو د یتیم حق موږ سره دلته وایي د لور حق ورکه ورکوي څوک نه یرونو نه اعلان کوونکې پاسي چا حق چې په دې سړي وي زامن شته ماته ویلي دي موږ زامن یو د هغه څوک غیرتي به نه وي چې دغه وخت کې آواز وکړي ای خدای وبخه زه دماغي ټیک نه یم یو خبره کومه ما مولیانو ناوریدي دي په دې سړي باندې دا پروت چې دی کټ کې او وړوکي نه پخه غټ کې ده باندې د ده د لوڼو حق دی ای رونو د چا حق وي که نه په ده باندې الله ویلي دي ده باندې د ده د لوڼو حق دی کله چې د ده زامن میراث تقسیموي چې د لوڼو حصه ورکړي دې لیونتوب ته به څوک څوک تیاري زه خو کله کله اعلان کوم تاسو پته نشته څوکونه ټکوي تاسو ته قرآن خبرې کوي موږ قرآن ته اوزګار یو زموږ پلار مړ دی ته اوس مړوې په ده د چا حق یې زه ورکوم پلار نه نیکه دې مړ دی دا د هر چا پلار مړ دی یوازې ستا پلار مړ پوه شو سم اعلان نه وکړي که نه دغه ملا دې وکړي دا چې خوار شوي ته چې ویلي دي چې ته ووایه ته چا حق یې په دې مړي باندې ای ملا خوار شوي ته د قرآن منځ والا خبره وکړه ای رونو چا حق وي هغه هم ورته راشئ خو په ده باندې قرآن کې سوره بقره کې نساء کې الله وایي د لوڼو حق دی که 10 کناله زوی له ورکوي 15 کناله به لور له ورکوي په دې مړي ای وارثانو د مړي په ده باندې د لوڼو حق دی. تاسو داسې اعلان اورېدی دی چېرته به یې وانه اوري په ارام کښېنه په شکال ته څه وایي اوتې بوتې وایي موږ قرآن ته اوزګار یو موږ دادا مړ دی دادا سم کافر لوی لوی سړی و سم جهنمي و هغه خدای حق چې خولی و هغې باندې خپې خېدې په ټول ژوند کې ځوانۍ نه بوډا شو وړوکوالي نه ځوان شو ځوانۍ نه بوډا شو په مرګ مړ شو پردي حق سره لاړ رونو پردي حق سره مزه حرو خبرې به روسو ته په شکال تیروزي کوو به تا ول پردی حق ورکا نبی علیہ السلام راغی ګوره ما کروڑ ځله به درته ویلي یا رسول الله جنازه یې وکړه وی ټیک شوه حق پې د چا شته ګوره د نبي صلی الله وسلم خبره ته کوم حق پې د چا شته یا رسول الله 2 روپۍ دې پې 2 روپۍ دې وی ترکه شته ترکه میراث ته وایي رونو د ده نه پاتې مال شته چې موږ دا 2 روپۍ د چا چې دي چې هغه له ورکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای شی دې مرده نه دی پرېښی نبي علیه السلام څه ویلي دي رونو صلو علی صاحبکم په دې خپل رور باندې تاسو جنازه وکئ زه محمد د جنازې کولو ته تیار نه یم پښتو پوهېږئ دغه خبره ده تاسو یې جنازه وکئ زه محمد صلی الله علیه وسلم د جنازې کولو ته تیار نه یم واپس شه لاش دقسې پرېښه تیاره جنازه ولاړ صفونه دقسې پرېښه نبي علیه السلام روان شو محمد د داسې سړي جنازه نشي کولی چې هغه پردو روپو سره قبر ته روان دی واده د بخښنه نشته دی زمونږ شان مطلبیان نو غیرتیانو صحابه آفرین په هغه میندو چې داسې زامنې راوړي وو پوه شوې بل پاسې دی د الله رسوله مه محروموه زمونږ دا رور بایي زمونږ دا عزیز زمونږ دا دوست دی مه محروموه جنازه یې ته وکړه په ده باندې چې د چا حقي زه به یې ادا کوم خپل مال نه به یې ادا کوم نبي علیه السلام راغی نو جنازه یې وکړله کله به پوهېږي رور کله به پوهېږي ما له خو نور چل نه راځي ستا د پوه کول پوه شوې ولا تبخسوا الناس اشیاءهم
خلقونه د هغو څیزونه مه کموئ ستا جیداد سره دې خوا د بل جیداد لګېدلی دی 300 کناله مثال ویم ستا د اخوا د هغه 200 کناله دی تا ته نه 1 فوټ اخوا ګټه کېخوا تا د هغه شی کم که زیات دی که تا کم که تا هغه 200 کنالو کې 1 فوټ ځان ته قرآن تا نه دی لستی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم خلقونه د هغو څیزونه مه کموئ خلقونه د هغوی څیزونه مه کموئ ولې کموئ د هغه شی مه کموئ دا کولر یې ښه دی له پاسه لیکل دي فی سبیل الله امیس کې که مولا فی سبیل الله پوه شوې چې دا خلکو ثواب لی ښه دی بلکل ښه خو پکې زنځه نه وي دغسې کولرو کې لوی ګند دي بیا به د ناقص هم کړو باسي زه خو دومره روزګار نه یم اوس هغه ځان له په 50 روپۍ باندې د سین نه ډک کړ دی ایښی دی ځان له څکلو له پاسه علامې داسې نشته چې هر څوک چې وڅکي اجازتنامه نشته ته به څکي نه صاحب دا د ملکیت دی دا د بنکړ دی دا د لوښي کې بنکړ دی دا د ملکیت دی ها دکاندار ماما که د دې نه زه ګیلاس وڅکمه ته به خفه کېږي خو نه رور 2 ګیلاسه وڅکه نو زما خیال سره 3 به کښېنم ته اجازت راکړل ته ډوډۍ له وبلل دا ټول مثالونه احادیثو کې موجود دي ولې ارمان دی نو څه به کوو موږ پې عمل نه کوو نبي علیه السلام چا ډوډۍ له وبلم یا رسول الله ته راشه ډوډۍ به وخورې دعوت دی نن سبا خو د هر سړي بل سره دعوت دی که نه هغه دعوت نبي علیه السلام راغی لارې باندې یو سړی پوه چې حضرت ډوډۍ له ځي ورپسې شو زمونږ غوندې وږی به و که نه نو لوږه وه ډوډۍ نه وه غریبي وه ورسره شو نبی علیه السلام شرم نه نشي ویلی چې رور مه راځه سړی ویلی شي چاته ته ځي ما نه بیایي راځم شرم حیا کوم حیا الله نبی له ورکړو ولې به نه حد پې تام دروازې ته ورسېده دروازه وټنګوله شوه سړی راووت وی تا زه بللی ومه دا ملګری د لارې نه راپورې نښتی دی که ستا اجازتي تی به دننه راشي که اجازت نه نو ده ته ووایه چې ته واپس شه هغه یا رسول الله تا سره راغلی دی قربان تا نه او ستا د ملګري نه دواړه راځه دا نه تا ته وي ته ډوډۍ را ته 1400 سره نه ورپوځي واده ستا و که د هغه و 1400 دې ګرانۍ کې او دې په شکال کې نه تا ته ویلي نو هغه وخت سره ویم رور موږ 100 کسان ناشو تاسو راشئ او 20 کسان راشئ 21 به نه بیایي 21 به نه بیایي 21 دې بوتلو ورور د 20 دې ویلي یو راپورې نښتی دی خدای هغه وږی و نو ته چلو کومه هغه به یې سړی روکوه راضي دی دی خدای روکي دی کله پیدا شوی دی موږ قرض نه ده موکي خو ته ته څوک ډوډۍ لدي دی ورپورې نښتی دی پوه شوې دا قانون دی اجازه ته سل بللی زیږي یو نابللی نه زیږي اوس تا آیت دی قرآن نه دی هغه یو زیږي بیا تر اوسه ستا متل خو دا پوه شوې ډېرې متلې د پښتو د قرآن د منځه دي ښې خبرې دي الله اکبر ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکوای خلقنا دغوی سیزنا ولا تعثوا فی الارض مفسدین مگر د ازمکه کې فسادیان دغه فساد جوړیږي جنگ دینه نه جوړیږي چې زه ګټه دې ځای کې اقدام به یا رستا پوله خو دا وه تا خو یو فټ دې خوا ګټه یې ښېنه جدي تو میں کې یو بل مړ کي موږ لیدلي درونو یو سپک ځای دا سپک ځای به سوی 3 انچه خونه دی که نه 2.5 انچې کا دې باندې مړی شی دی واښه دي ګټه چې ته لږ وخوځئ وښو کې لاندې ښکاري
هغې باندې شر وشو یو بل یې مړه کړه انچ ځای باندې مري خلک ښه دا یو دین دی په دې څوک مړ نه شو او په دغه انچ باندې مړ دی نو جمري بنو د انچ والا شهیدان لګوي دي دا فساد دی بے طریقې چې پردي مال ته لاس کوي فساد دی زما رب وي فساد ولې کوي ولا تعثوا فی الارض مفسدین فسادیان مه جوړېږئ قرآن بل ځای وایي ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه دا د الله رب العزت مهرباني ده تاسو له شپه ورځ ګرځولې ده چې آرام پکې ته وکئ یعنې ورځ یې ګرځولې ده وګټې شپه یې راویستې ده چې آرام وکړي ولتبتغوا من فضله چې حلال مال ولټوئ ولعلکم تشکرون خامخا شکریہ د الله تعالی ادا کئ حلال اخرى کنه یا الله شکر دے خدایا شکر دے شکر دے رب الحمدللہ الحمدللہ خوشوی الحمدللہ ومن آیاته ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون چولٹوئے فضل دا اللہ خامخا شکریہ ادا کئی دا اللہ شکریہ ادا کا حلال مال وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ فضل دا اللہ حلال مال جماعت نچ باروزی اللہم انی اسلوکا من فضلکا خدایا حلال مال در نغوارما دن نچ جماعت ترازی اللہم افتح لی ابواب رحمتکا خدایا تانا رحمت دروازی پرانستلی غوارما دن رحمت تے ڈوڑائی نشترے بار چیزیں دکانداری دا تجارت تے نور سے ضروریات تھی جائز کارو نے دی خبر ہے خوشوی خبر ہے قرآن کریم بلزے ہوئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ کلچ مزوشی فانتشروا خوارشئی فی الارض زمکہ کے وابتغوا من فضل اللہ ولٹوئی دا اللہ فضل حلال مال ولٹوئی حلال مال من فضل اللہ ولٹوئی من فضل اللہ حلال مال ولٹوئی حلال مال من فضل اللہ موضوع شو زبار دنیا گٹا زان لا تاسوک نمانی گئی جائز نا تجارت کوا زمیندارہ کوا پاٹی کے دے کار کوا دکانداری کوا سملازمت تا حلالو حق کوا ڈپٹی ادا کوا تا سرکار ملازمی یو منٹ ضائع نشی لس منٹ نن ضائع شیر دے ڈپٹائی نا دا اولی کا لس پرون ضائع شیر دی اولی کا شل شو لس بل رضی یو گھنٹہ ضائع شیرہ کلچ تنخواہ اخلی حسابو کا 100 گھنٹے شوی دمرا یوی رستا 100 پیسی جوڑی گی دمرا دا دمرا با کٹ کے واپس بجمع کی دا دارلوم دیوبند کے با علماء کو مدرسینو تا ڈپٹیانی وی جلسے سے دینی پروگرام لبچتلل او بای لکھو نند ڈپٹائی ٹیم کی یو گھنٹہ مخ کے تلیما دا گھنٹے با میاش کے جمع شوی
بیا به خپل تنخوا نه دا 10 غنټې 20 غنټې چې څومره وي دا به یې کټ کړي نور تنخوا به یې واخسته هغه به یې واپس خزانچي سره جمع کړه چې دا دومره ټیم ما د مدرسې بار لګولی دی ماسټر جي نه تپوس وکړه اکا حلاله اکا حلاله اکا حلاله اکا حلاله نه کوي تاله نه ماله اکا حلاله وای ما په خپل ځای بل نیول دی لږ ته علماو نه تپوس وکړه فقها تمام لیکي دا قسم ډپټیانې د دې ډپټی والا ته اجیر خاص وای دا خاص سړی دی دله حکومت یا چا تنخوا مقرر کړې ده دی به په خپله ډپټي کوي نه کوي نو پرېږده که نه دا موږ چې نه کوو پوه شوې اکا او الالا اکا حقا وړو موایي اکا الالا الالا ای الالا ایوه الله اکبر دغسې څو آیتونه دي اوس وخت اجازت نه ورکوي نو ګېډه کې به حلال واچئ ستا عبادت منظور تمام عبادات ته منظور ستا ګېډه کې حلال دي او عمل به وکړي الله رضا له ریا به نه او عمل به وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه دا 3 شرطونه چې وي ستا عمل قبول دی رور په طریقه د نبی به صلی الله علیه وسلم ریا به نه چې ما ته خلق ښه سړی ووایي دو شو ادریم ګېډه کې به حلالي ګېډه کې به حلالي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د آدم د بچي قدم د یو ځای نه به بل ځای ته ونه خوځي څو پورې تپوس نه شي عمر مې در کړی او په څه کې د لګولی یاره چې مونږ خو تمام شپه فیسبوک کوو فیسبوک ته کې شی دی ادا کوو ٹھیک شو ځواني مې در کړو یا چې مونږ سره یو څو باړې او مونږ به دې نه کوزه باندې ته تلو دلته نه به چې 74 ته ورسېدو لاړې زموږ داړې چینګې شوې ګاډې بارتاو شهادت نوش کړې دا راغلی مان ښه ته جنتي عمر ځواني مال مې در کړی و څه ځای نه دی ګټلی دی په کم ځای دی خرچه کړی دی نور حسابونه به کېږي د دې اول تپوس دی رونو د دې اول تپوس دی تا مال څه ځای نه ګټلی و کم ځای خرچه کړی و تپوس به کېږي تا خپل هغه علم باندې عمل کړ ته د 2 ټکو ملا وې تا عمل کړی و تپوس دی زه په خپله رسم کوم رواج کوم زه بیا په دې ممبر زګونه نشم غورځولی څوک چې غورځوي هغه سره سړی نه دی نبی علیہ السلام چوڑنبے تقریر تپاسی سوئی حل وجدتمونی صادقا نو کاذبا اے عربو تاسو زرشتنی متهم کما چرتا دروغم بیل ټولوی جربناک مرارا تا بنی من سو زل تجربی کری وما رائنا فیک الا صدقا تاکہ منگے محمد در اشتیاؤنا علاوہ سشے ندی مندلے بیا ورطوئی ایدا پوری غردے کزو ویم چه دے کیر دے بنے لخکر آغا مخامق را روان دے دو چوکت العربو وی لخکر خو لخکر دے محمد یو سڑے نخکاری خوکتو و استاجب نوزی چه دغ غربنے لخکر را روان دے محمد زمانگ سترگو کے خطائی رات لیشی ستا پا جب خطائی نشی رات للے ویر ماتا سلیخ تو کالو رشتیا و سلیخ تو کالو زما عمر سلیخ تو کالو در رشتیا و تصدیق کا ان کو تمام عمر دا تمام خبرو تصدیق کا ان کو یو خبر در تکوم داوا ہو رہا ہے وی سلخو کا وی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو رنبے پی تر راخلا شوی تبن لکا یا محمد معاذ اللہ استغفر اللہ تبا برباد شی ہے محمد او گرا محمد تیوی پخبل تبا برباد
ښه نبی علیہ السلام څه ورته ته تباه شي ویل دي نه 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 نبی علیہ السلام غلی شو ښه چې دی غلی شو نو قرآن پې راغی نو قرآن ورته وایي تبت یدا ابي لهب وتب او تباه دي شي تباه دي دواړه لاسونه د ابولهب او تباه دی دے لا سکائی وامراتوہ محمد دے تا تبن لکوئی و دے تبا دے دا خزا تبا دا خواندیو کو زخو پی دیر خوشحالا شو ما کہ تاسو پی نا خوشحالے گئے جو مکی گئے دیر خوشحالا شو پی سرد مالدار ہے نا دا ابو لہب بے غیرت پا خزو گیڑی راڑی سرد مالدار ہے نا سا غریب خوناؤں دا قوم مشرو جرنیلو ضرورو قرآن دے گی اگا بے غیرت توب را غسترے ما اغنا عنہ مالو وما کسب دا مالا و کسب ایس پیدا ہونا کڑا اور تب دنشی دے دا خزا تب جواب نہ ورکے ستا جواب اللہ ورکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکڑا جو اکثر ختم شیوا نا نبی علیہ السلام غلن شو جواب اللہ ورک انن منگا ہوئی ابو لہب پا کم دور کی تو تخیجول لے منگم پہ لانتو لیگو ہر قاری سے ہر لستن کے ہر امی ہر مولا ہر مفتی دغه خبر کوي نو ته پوښوي دغه وای نو الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو سړی سفر کې روان دی دوړي په لګېدلې دي دے اللہ ته سوال کې یا ربی یا ربی یا ربی پکار د چې په د الله طرف راشي لیکن ومطعمه حرام خوراک حرام دے جامع حرام ده سکا کے حرام دے فانا یستجاب لذالک دا سے سڑی با اللہ ولی دعا قبلی جامع حرام دا خوراک حرام دے سکا کے حرام دے لا سوالوں نے کئی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی لا یحلو مالو امرئ مسلم الا بطیب النفس منہو خبردار خبردار ہے زمانتیانو اچھا مال حلال نرے مگر دا غد زڑا خوشحال ہے سرا زړه خوشاله سره یو سړی تاله راکوي و 10 کروڑه ډالر خو دې راکي حلال دی وروره پوه شوې او اجازت نشته یو دمړی دله درکړلی آنه یې دله درکړله نو ټاکه یې دله درکړله نو روپۍ یې دله درکړله نو حلاله نه ده ځکه اجازت نشته دی نبی علیہ السلام ته صحابي راځي سعد رضی اللہ تعالی عنہ اے د الله رسوله سنگ طریقہ راتا صدا سے اخیا جزا سوال کوم او اللہ زمان سوال قبلی نبی علیہ السلام میں سعدہ گیڑ کی حلال واچوا بیا سوال کوا سوال بدی منظوری گی دی امت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و نیکان و خلق نہ پرائستہ رائستہ علماء ربانیینو بعض و دا سے تاریخ و مشترے چې دا عالم با ملما راغی دی با باغ تلاړ دا موسم داسې دی چې هغه باغ کې په دې موقع پاڼه هم نشته دی د هغه میوې موده هم دا نه ده دی به هغې ته لاړ هغه ونې ته به یې لاس داسې اوږد کړو هغه میوه به راغله ده به راوړه سړو ته به کېښوه مېلمنو ته هغوی ویل ته موږ څه ستا دی په خدای قسمي ته موږ ته دا ووایه چې د دې میوې موسم خو دې ورځو کې نشته دی دا تا څنګه راوړله وی د دې تپوس سله کوئ وی نه پرېږدو دي نه وی یاد ساتئ زه چې بلوغ ته رسېدلی یم په دې لاس ما حرام نه دي مسه کړي حرامو ته ما داسې لاس نه دی نږدې کړی داسې خلک شته 75-76 کاله پورې چا کره به ډوډۍ نه خوړله دې یارې نه چې چېرته حرام به زما ګېډې ته لاړ شي موږ ته وي خیره خانک دی موږ یو ځیم یو مې هلک دی بس نه زموږ خبرو کې اثر شته نه زموږ په خبرو هېڅ شي کې اثر نشته ولې ټول دغه څه خورو بس استجب لکم څوک کوئی څه شی خوري او جي خوري به نه نو څه به کوي لیکن نور ډېرې خبرې ټولې پاتې شوې الله دې زموږ په حال رحم وکړي تاسو به څه کوئ حلال ګېډه کې اچول ښه حرامو نه ځان ساته حرام بد شی دی د دې بیا علاج نشته دا یو کس دی